أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله الله يستهزئ توكبوكي بهم دوی پوری بلا مانا الله ولا تعالی يستهزئ د ټوکو بدل باور کی بهم دوی تا ويمدهم او پریبک دی دوی مدت باور کی دوی تا دا خطرناک ټکه دی په دې مو پویو ان شاء الله یو دو آیتونو سره فی طغیانهم د دې په سر کشي کې طغیان خپل حد نه چې کله سره بره وکړي یا هغه وب چې کوم دې رواني एकदम هغه طغیانی وکړي ندی خپل حد نه مخ کې اوړي طغیانهم په سر کشي د دوی کې په شیطانۍ د دوی کې په فساد د دوی کې یعمهون مخکې معنا او شور څه بیا راځي دا ړون ته ویل کېږي هغه ړون چې انجام نه خبر نه او د دې لازم معنا هغه ګډوره چې کله ته علالولو ته واخلي علالي وی ته د اغسطه یو میاشي ته پاتې دا یا یو کال مخکې د اغسطه او خو خوراک او دانا او پټه او شوتله او دا ورکي چې خود سور شي تیار شي او ګټ خو خوشاله چې لوی موضوع باندې وخت یې مونږ داسې خو مالک راته ملاو دي چې بس څه دي چې زمانه دي او حال دا دی چې هغه مالک ورته خوشحالي کې چې دې غټيږي نظم چاړه ور باندې نور بیا مذهب راځي د دې خوخه کې او دې خوشاله چې ټول نعمتونه ماته کولاو دي نه دا د منافق د دې مثال دی چې الله ورته د دنیا ور لویا کا نه دی وایي چې زما مزید یو الله فضل دې دا ګډو دین کې چې کله ټول دې اخلي وي الحمدلله دا الله فضل چې زما په ګډي دا کړي لوی برکت راغی یا دې لوی فائدہ را تر ورسوله بهرحال د دې یو دوا آیتونه تاسو واورئ چې ډېره خطرناک خبره ده چې کله انسان الله پریګ دی مهلت ورکی مدت ورکی الله دا ډېره خطرناک خبره ده سورہ انعام آیت نمبر 44 کې الله فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء هر کله چې دوی هیر کو هغه نصیحت چې ما کړو دیتا کله چې دوی هغه نصیحت هیر کو چې ما دی تکړو نو ما خلاص کړې په دې باندې دروازې د هر یو شي حتا تر دې اذا فرحوا چې دوی خوشاله شول بما اوتو پاغت چې ور کړی شي دیتا اخذناهم ونول بی بغتة اچانک فاذا هم مبلسون بس دی بیا مایوسو تاسو دې آیت نمبر 44 باندې چې نه منلا نو د رزق دروازې می په کولاوي کې او دې خوشاله چې مزيدي دلته پلاټ خلم دلته پلیټ خلم دلته بنگلا خلم دلته کاروبار خلم دلته مدازيات شو دلته تنخواهات شو دلته دا بیلنس دا خوشاله ده جلا بد دنیا نعمتونه دي چې راغلي دي او خپل مونږ او د سم کوي ورسره حالان کې الله دنه ناراضه ده دغه دنیا ور خلاص کړي ده دنیا داس نه ده دنیا حرام ده کته نیکی او د الله تعالی عبادت کوي او ته الله درکو نو خبره ده او کته نه چرته هغه شیونه چې الله درکړي او غیر نه واغستل د دین په بنیاد جهاد په بنیاد دعوت په بنیاد قران په بنیاد اصلاح په بنیاد انفاق په بنیاد نو بیا خپل په دې شیونه باندې سوچ کوا اولئک امدغه کسان الذين اغ خلق دي اولئک الذين دا اغ خلق دي اشتراو چوای غستا خرڅ کړه دا معنی صحیح اشترا ویل کیږي او نهادي طور باندې اهمیت یا ترجیح ورکول تا لکه مثلا ته یو کیلو غوخه اخلي نو ته کیلو ته ترجیح ورکړي په مقابله د پیسو کې پیسې ورکړي دکاندار ته او دکاندار ترجیح ورکړي پیسو ته نو هغه اشتراو کا تام اشتراو کا تا اشتراو کا غوخه ته دی هغه ورکړو ترجیح هغه اشتراو کا پیسو ته اشتراو کا بهرحال اغستو خرڅولو دوړو ته د لفظ استعمالي کی او بیا معنی کې شوڅ ترجیح ورکړه پیسې ورکې غوخه واغستا نو اشتراو واغستا الضلالتا گمراهی بچی واغستا بالهدى په هدایت باندې هدایت ورکو گمراهی واغستا
هدایت پرې خو د گمراهي واغستا فما ربحت بزګټه اونکړلا دا کټی ټکه اله چې راوړو کنه دلته یو ډیر وړاندې نقطه ده پکې خوندوره وانته وخت مختصری کنه مخبلن زغواړي تشریح کوله اخبار ربحت اصل کې دا د منافق چې کوم ده کنه د الله تعالی د هغه نفسیاتی یو خیال د الله تعالی نقل کړی دی ځکه چې منافق هر وخت په ګټه سوچ کوي هر وخت ګټ په سوچ کوي چې وایي چې شپږ شل شو نو داسې به نه وایي شپږ شل شو شپږ شل روپۍ شپږ شل شو شپږ شل روپۍ به دې خو نه اسې پکې وځي دغه د ټول سوچ دغه پیسو ته دی هر ځای کې پیسې تبلیغ کې درو دی ولاګو دکان به ښه چلی نو تبلیغ ته یو کار نه دی صاحب دکان یې ورته غره سار سورې یاسین وایا دکانونه به ښه چلی نو اجازه سورې یاسین غم نه دی وړای دکان غم وړای دی حج ته چلار شي دومره عبادتو کې چې راځي کاروبار به رواني ها کته ته الله روان کې دا کارونه پکشته الله تعالی ویلي چې دې کې فائدہ د سورې حج کې الله فرمایي خو کته کړه هم دې لپاره نه دا منافق مثال دی دا په هر شي کې ګټه لټای یره سم جنازې ته زما ولې دې دې ما جنازې ته ناراضي نو دا جنازه الله د پرونه د ثواب نه ملي دا سود دی او وته ته زما 5 کیلو چینی وړم څنګه دې به راځي او 1 کیلو راوړي دا د ګټه سوچ دی دا منافق هغه مزاج دی هغه دغه نو الله وایي ته خو هر کار د ګټې په بنیاد کوي خو تا ته د ګټې دا کاروبار ګټه نه کوي دا ته چې کم کوي تجارتهم دا تجارت ده دی دغه یار کار د دې تجارتي بنیاد باندې وما كانوا او نو دي مهتدين هدایت مندل کی هدایت شي مندل او دا غټه سزا ده الله سره دې چې دنیا تکلیفونه هم تیر کې او هدایت ملو نشي اوس الله د دې مثال بیانوي دا مثالونه په خپل یو علم دی 40 مثالونه تقریبا الله قران کې بیان کړی دي او د دې یو خوندور علم دی کله چې دا مثالونه تشریح کوي نو یو طریقې مفرد بالمفرد دی چې بیل یو شی دلیل بیان کوي یا معنی یو کوي یو مرکب بالمرکب دا ټول مثال یو ځان ته جوړ کې دا ډیر خزده کیږي الله چې ته تهجد طرفاتي نو دا آیتونه تلاوت کوي او تنهایی ناس ته او الله تعالی نه د دې معنی کوي او الله نه مدد غواړي نو تاسو نه ورور کلاوشي د سره د اسانه سره پويږي او ډېر خوند په دې مثالونو کې چې الله تعالی انسان څومره په خې طریقې سره د پویولو یا پوي کړی دی الا دا چې زمونږ بدقسمتي ده دا دروازې مخبله بندي کړې دي برنه په قران راته وو نو خو دنه نه نوځي نه د جمله برته او فاتحه نه ونی ستر سوره ناس پر وایو دماغو کې ازل کې نه باسونه نو مثالهم مثال د دوی یعنی حال د دوی په شان د دی ده کما مثل الذی په شان د اغه سړی دی د دې مثال په شان د اغه کس دی استوقدا چې بل کړو نارن اور فلما بهر کلا اضاءت چرناشو ما اغه حوله چې غیر چاپی دی د ما حول ارد گرد فلما اضاءت ما حوله بیاکل چرنا شولا غیر چاپیر ددنا اور بلکو رنا جوړ شي غیر چاپیر ذهب ویړو الله ذهب الله یوړلو الله بنورهم اغرنا ددینا رنا لګی دلیوا غیر چاپیر رنا الله دینا واغس رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات هم سیدا تاسو دا قران هم سیدا چاته دعوت ورکړي راشه قران ته او وینه منی الله دی واخلی دا اک خبره دا چې یو څو آیاتونه می تاسو ته مخکې ویلي چې کله سړی منی نه الله اون رڼا دی واخلی دا الله تعالی دې گمراه پرې دي تیارو کې الله دې موږ بچ کی داسې حال نه وترکهم او پرې خدل دوی فی ظلمات پتیارو کې ظلمات جمع ده مختلفی تیارې شرک بدعات او خرافات ابسیات وغیرہ وغیرہ لا یبصرون چې نظر نه لګي دغه الله تعالی واغسته سمون کان دی دوی بکمن گونگیان دی عمیون لاند دی فهم بس دوی لا یرجعون نراگردی راگردی دو تا وی چرتا نراگردی واپس اسلام تا دین تا قرآن تا راجین واپس لالل کتا جلا گمراک لل نو سمون بکمن عمیون لاند کان دی دی نو دلتا یو سوال رازی چرا لاند خونو مالی دلو سترگی وی
وګونه مو نو دا غي جواب سوره احقاف آیت نمبر 26 کې الله ورکړل وجعلنا لهم وكرموا ذات سمعا وغنا وابصارا وسترغي وافئده وذنا فما اغنى عنهم سمعهم بصرنا قدوينا اني فائده ورنکل وغنا ددوي ولا ابصارهم نسترغ ددوي ولا افئدتهم نذرون ددوي من شيء تشنا اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نو وغنا او زونه او سترغي هم خدای ته فائده ورنکل خو کنه غریوانه ورته حق به وانه ورته او پیدا ورنکړه او انکار وکړه الله تعالی د آیاتونو دویم آیت اورې د سورته اعراف 179 179 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن بشکمغا پیدا کړی دي کړی مې ډېر خلق د پیرانو او د انسانانو نه من الجن د پیرانونا والانس د انسانانونا لهم قلوب د دې زړونو لا يفقهون بها نپویدل باغی باندې زړه یو وبزګه خبره نه وطنه ولهم اعین د دې سترګې لا يبصرون بها کنیل دل باغی یعنی حق نه لیدو ولهم اذان د دې غوګونو لا يسمعون بها اوردل نه کول باغی باندې نو اولئک کالانعام داو پشان د زناورو بل هم اضل بلکې اغنهم گمراهو نو وقد غوامي هغه په قران کوي نه کوي زړی می چې موږ حلال کوي دکانانو کې کسبانو دوه پړ کړی خزره قران نه وځي نو دا زناور دي وزرونه په ګونه ایسته دي خو کوي کې نه ور باندې او بل هم اضل بلکې زناور نه بدتر زناور بیا کله څه फायदा خو په نواقص دینه خو फायदा نه راوځي ټول نقصان دي نو اولئک هم الغافلون هم دا خلق غافل دي سورہ بقرہ تبیا راشي دویم مثال الله بیان آیت نمبر 19 او کسویبن او یا کا شان د دی حال د دی مثال د دی سویب تیز باران مسلادات بارش ته ویل کیږي او کسویبن یا مثال د دی په شان د باران د تیز مسلادار مسلسل وریدون کے باران من السماء دبرنا فيه چپاغی کے ظلمات تیاری وی ورعد او غزهاری وبرق او بجلی وی پرکار یجعلون اگدی دوی اصابعهم اخفل گوتی فی آذانهم بغنو خپلو کی من الصواعق یرد تندرنا حذر الموت او یرد مرگنا والله تعالی محیط راگرون کے دے بالکافرین کافر لرا زکر چی مسلادار باران چکیگی او بغیر کے گرزہار او بجلی وغیرہ خیدہ نو دا قرآن چکل نازلیگی نو جہاد دے پکی انفاق فی سبیل اللہ دے پکی دا توحید باندې عمل کولو سخت احکامات دی پکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو باندې عمل کولو دے گرانوالے دے پکی نو دا خوب ادیم برداشت کوئے نشی نو نئے واوری بیا وگنو کی راسی گوتی کی او مثال د باران کې یو سړی تیاری کې راګیر دی نو چې کله تندر اغورځي نو خپل غوونه بچ کړي ظالما نو غوږ بچ کولو ذری سره خو بندولو ذری سره خو تندر نه شي بچ کېدل اینو بچ کېدل نه شي دا دغه مثال دی الله فرمایي آیت نمبر 20 تلاړ شي یکاد البرق نجدیدا چې دا برېخنا د پړکا یخطفو ویسی وتختی او چکلی یوسی وی تختی ابصارهم سترګو نظر د دوی د پړک د اسمان چې پکې پړکیږي او د پکې بیا فائدہ لټي او دا نجدیدا چې د پړکهار دی لپاره د نقصان باعث شي او د سترګو نظر یو تختی کلما هر کلا هر واری اضاء لهم چرناشی په دوی باندې مشو بیا ګرځي مشي ګرځي دورا ګرځي ته وای فی پاره کې و اذا او هر کلا ازلما چې تیارشی علیهم په دوی باندې قامو بیا ادریږي باران کې سره راګي لګ باران شي نه رناشي بیا لګ مزل په کې بیا ادریږي بیا مزل بیا ادریږي تکرنګي دي د اسلام سره لوبه کوي چې غنیمت ته نور مخ کشي حکومت ته نور مخ کشي د ګټي ته ده نور مخ کشي خبرګي غوښنه نو خبره حالات مطابق کومه لکه غب شپه مو لګي لکه تاسګیم راشي
موږ چې کله ختم کوو بیا تاسو ګورئ چې څومره خلک راځي ځکه چې کله کله میټایي وي کله کله پکې دعا وي او کله پکې بیا بل ځای انعامات وي همدارنګه جمعتونو کې د ختمونه وغیرہ د ګټې ورځ بیا خلک ډېري خیرات کوه خلک ډېري پیسې وي شوا خلک ډېري خو چې کله عمل ته راغواړي نو بیا وایي دا مخکې تېر که چې مېلمانه دي بیا هغه د دې نه دي بیا هغه د بل چا دي بیا د بل چا دي دا زموږ ټول دا د منافقینو کردار دی ډېرو شي کې به زه کښېنم دا خلکو ته وایم اگر چې راځه او 3 ګنټې تا به ورته وګورو 3 ګنټې به زه قرآن ته کښېنم او 3 ګنټې به فلم ته ناست دي خیر دی هغه ورته ګران نه ښکاري ورته ګران دی نو چې ورته چې راځه 3 ګنټې کښېنم بیا خو موږ ګټې ورکړي دا زموږ تاسو د منافقینو کردار خبره کوم الله دې موږ بچ کړي الله دې هغې ته مو هدایت وکړي بهرحال نو الله فرمایي چې ولو شاء الله کچره خوښ شوی د الله لذهب نوړي به بسمعهم دا طاقت د غوګونو د دی او ابصارهم او طاقت د سترګو د دوی ان الله بشکل تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قادر دی کولای شي الله یعنی دا د الله احسان چې بیا مکور کوي چې توبه وباسي بیا وخت ورکړي چې توبه وباسي یا الله تراشي یا د دې قران طرف ته او ایمان طرف تراشي اوس الله دعوت ورکړي د درې ډولو ته مسلمانان متقیان ته او کافر ته او منافقین ته یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا عبادت وکي عبادت معنی می بار بار کړی تاسو ته درې معنی او درې لوازمات دي درې معنو کې پوجا پرستش کول فرمانبرداری کول انتهائی عاجزی کول انتهائی عاجزی کول درې د درې بیا لوازمات دي انتهائی مینی سره یرا او تما یرا او تما او مینا انتهائی مینی سره د الله نه د یریدو او د جنت او د تم سره د الله اطاعت کول انتهائی عاجزی سره په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عبادت معنی دا د عبادت نو عبادت کوي او دا د عمل نه چې یو عمل دی د زندگی هر عمل عبادت دی باتروم تزاد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې دا عبادت ته بازار تزاد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې دا عبادت بلکې زه یو جرأت کوم عالمان صاحبان ناسي معافي غواړم ډېر زیات کله کله یو نیمه کې سړی جرأت کولای نشي خو کم ثواب چې په بازارونو کې الله لیکلې ده بعض ثوابونه الله تعالی په جمعتونو کې نه لیکلي لکه په بازار کې لیکلې ده خو چې کله ته عبادت ته جوړ کې الله لکه مثلا ته بازار ته لاړې او الته دا دعا ویله چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير مختصر معنی دغه شو دا دعا ته وکي د دې چې کوم اجرونه الله تعالی لیکلي په بازار کې په خرڅېدو ځای کې او دا د لکونو حساب سره برابرۍ کې لکونو حساب سره او دا الله تعالی انت لیکل دا دی وجینا چې خلق لګیا دي په کاروبار په پیسو کې په ورکولو کې په غسلو کې او ته په دې وخت کې الله سره تعلق دی په دې وخت کې دا تعلق الله سره دی نه دې د عبادت وایي دې د عبادت وایي ته هر دې کې هر څنګه خچستا تعلق الله سره دی استجب الله تعلق سره ذکر سره استاذ الله تعالی په یاد سره بهرحال نو عبادت تو کوي ربکم د خپل رب تاسو نه تاسو خپل رب او د رب تعریف الذي لا غزات استاس رب اغسوک دے خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین او هغه کسان یعنی هغه کسان هم پیدا کړی دي من قبلکم چې تاسو نه وړاندې وو نو ول عبادت کوي لعلکم دې د پاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تتقون پرهیزګار شئ یعنی د عبادت به تاسو کې تقوا پیدا وکي او تقوا به تاسو په قران پوي کی او تقوا به تاسو جنت ته پوځي الله ته مونږ نږدې کی ځکه چې عدت للمتقین د جنت تیار شوی د متقینانو لپاره سوره غافر کې د مختصر باندې تشریح کوو چې تشریح ډیره زیاته ده په کائناتو کې ډیره زیاته ده د قران کریم ډیره حصہ د کائناتو نه ډکه ده آیت نمبر 64 کې الله الذي جعل لكم الارض قرارا الا غذات چې جوړ کړی تاسو تزمکا قرار دغه جسمکا ګول ده دادا سي فرش په شانته نه ده دا ګول ده خو مونږ ته دا نه محسوس کیږي چې ګول ده مونږ ته پیدا خلو مونږ په ګراوند او جماعتونه او سرکونه او نور پیدا ته عقل والسماء بناء او اسمان چت
وصورکم فاحسن صورکم خسته شکلونه درکړي دي او څومره کلی شکلونه درکړي دي ورزقکم من الطیبات او پاک رزق درکړي تاسو ته ذالکم الله ربکم دکستا رب دې فتبارک الله رب العالمین برکت ولده دا رب العالمین چې پالون کې مخلوقات ده دا یو آیات د دې تشریح لپاره کافی ده اته کو دې باندې کائنات باندې زمونږ درسونه استاد دي 2-2 غنټې چې دغه تاسو اورئ مخکې لاړ شي آیت نمبر 22 ته الذي الله غزاد دے جعلا چې جوړ کړی دا لکم تاسو د پاره الارض ازمکا فراشن فرش یعنی پشان د فرش دغه ازمکا ګول نه ده ګول ده او ګولم تقریبا د هغه پشان ته ده خو مونږه فائدہ تی اخل مونږ ته داس ده لکه فرض د الله تعالی احسان یادای دا دومره باندې زلزلې چې موږ باندې چلو شي یا څومره نقصان وکي بیا نو ماده تدا د فرض پشان د غوړولې د ازمکا والسماء او اسمان بناء انشت وانزل اور ولدي من السماء د اسمان نه د برنا سما لزمنا برا ما ان اوب فاخرج بیاراویستی دی به په دې ذریعے سره من الثمرات د میونا رزقا لكم رزقا خوراک لكم تاسو د پاره یا روباتی میوي تاسو د خوراک د پاره غنم جوار نور د څه چي دی الله تعالی د اسمان باران په صورت کې زمکه به شنشي دغه په صورت کې بیا د څه څنګه خوراک کو دا ټول نو فلا تجعلوا مجوړوي تاسو لله الله سره اندادن شریکان نت شریک ته ویل کدا الله ستې ته وګورئ دبل اسماء او سره جمع کو نه دا نت شو سره دلا سره نو اوس الله بچي ور کوي ته وای یا پیر بابا راکي نه دا تاسو سره نت جوړ کو الله بیمار جوړای زکه چې شفا او امرست په وای شپې ته وای چې پلانیا بابا ما تر مدد شو دا جوړ کا مشکلات مشکل کشا الله دې او تفلانی ته وای دا مشکلات راته آسان کا هر هغه شی چې الله سره ته شریک کې هغه ته نه دوایي کغه قبر دې کغه بت دې کغه پیر دې او کغه بابا دې او کغه سړی دې او قبل سوته او قبل سوته اندادن شریکان وانتم تاسو تعلمون خپويږي پدې خپويږي دا تل شي کول ان تاسو دې زیارتونو ته لاړ شئ یقینو کې تاسو ته پښتنو کې الګ ته ولې دلته راغلي دا ته جوړوي شي وینا جوړول غو الله کوي خپوي دې چالای کوي نو دلته ولې راغلي نو یا به توي نو پلان نک کول یا به توي دا رسیدلې دې یا به بل یو بهانه به تو کی بهر البل خبره وو کی بهر حال وَإِنْ أَوْ كَچِرِي كُنْتُمْ يَيْتَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكِّ لکه چې قران د توای وای وای او منینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دي ته چیلنج ورکړي قران کې لفظ چیلنج ورکړي شوی دی دوی ته نو منینا نو ولی نه منی د قران یا ولی د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامات نه منی شک دی تاسو دا شک دی کنه الله نه راغلی نه ده نو وان او کچری کنتم ییتاسو فی ریب فشکی مما داغنا نزلنا چې مونږ را نازل کړی دی علی عبدنا خپل بنده باندې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فاتو نوراوړی راشي تاسو یې نوراوړی بسورتن یو سورت من مثله د پشان دی ودعو او راوبلی شهداءکم مشران خپل گواهان خپل یعنی مشران هغه پوی خلق استاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کچری کنتم ویتاسو صادقین رښتینی خپل دعوی کی دوی به اعتراض کو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړی یا چې د بل یو استاد نه ذکر یا د الله طرف نه نازل شوی نو الله چیلنج ورکړي چې ټیک ټاک د ځان نه جوړ کړی نو دا خو می سړی ځان پړه سبق او کتاب نه دی ویلې نو تاسو کو کړګن مولایان استادان یې نو هغه جمع شي د قران په شان یو سورۃ خراوړي یو دې کې یو آیت ویلې یو دې کې څه آیتونه ویلې بار بار دې چیلنج ورکړي خدای هغه چیلنج قبول کړي چره هم نه دی و ان او کچری کنتم ویتاسو فی ریبن بشکی لمانه تصور ان شاء الله زبوی فإن لم تفعلوا بس کچری بیا تاسو نکړو دا کار فإن بیا کچری لم نا ومنکړلو تفعلوا وکړو
فإن لم تفعلوا بس کچری تاسو اونکړلو ان دا کار دا چیلنج تاسو ته درکړل شو فإن لم تفعلوا کچری تاسو دا اونکړی ونکړلو ولن تفعلوا او چری کولای نشي لن امپوسیبل سره کې دی نشي چرم چې مکه معنا راځي قران کریم کې لن نو معنا به دا سره ممکن نه دا سره کې دی نشي ولن تفعلوا او کولای هم نشي نو فتقوا ځان بچ کئ او یری گئی یعنی ځان بچ کئ النار د اورنا التي اغور وقودو جزوزدن کی هاد اغه الناس خلق دی والحجاره او کانی فتقوا النار التي یری گئی دا غور نو وقودو الناس والحجاره جزوزدن کی دا کانی دی او خلق دی وعدت دا تیار کړي شوی دی للکافرین کافر زپارا فتقوا النار او یریږي د اورنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې تاسو د دنیا دا اور دینا جهنم اور او یا درجه ډیر ګرم دی نو سوځیدو لپاره خدان کافي او صحابي پختنه وکړه و یغد دنه او یا درجه ډیر ګرم دی او بیا د دې نور احادیثو کې ذکر شوی دی تاسو بدلته اوریدلی همي بهر حال والحجاره او کانی د دې درې معنی کم از کم او درې وړه صحیح والحجاره ان داس سخ اور دی چې کانی سوځي سختوالی ته اشاره ده یو دویم چې عبد الله ابن عباس کړی ده چې دا باقاعده سلفر گندک فاسفورس وغیرہ دا کیمیکل به څوک پويږي دا باقاعده الله ورچي د اور د تزوالي لپاره لکه شین کانه وی دا چې کله ورته ورواچي تنور ته ورواچول شي نو یو دس پکې وکي او دا اور نور تیز کی یا موږ چې کله دا ورته زول لپاره دا مختلف کانی یا مختلفي پانی وغیرہ جمع کول کی دا هغه کانی دوه معنی دریم دا هغه بوتان قبرونه کانی چې بدان مخل دا به دې سره جهنم تعالی ورواچي سزا د پاره نه چې کنه دې قانون تعالی سزا ورکړي نه بلکې دې د پاره چې دې ته احساس ډیر زیات وشي د ګناه چې ما د دې عبادت کوونه د ځان نشي خلاصولای او دې د کړي ورته ګور کې را سره پروت ته او دې ځانم نشي خلاصولای نو دا مراد